بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګور ابتدا خان تاسو په خدمت کې حاضر مو ناس یم دې ټیم کې په تنپوش کې دا تنپوش دی او چنګیز خان هم را سره ناست دی. مونږ سره د سوډیروالو محلي یو خور را سره سیټ ته ناسته ده چې دی دوه خویندې وي او مشره خور چې کوم وه نو څه موده مخکې هغه وفات شوې ده او هغې ته الحمدلله مونږ څه ټیمه پورې علاج هم څه ناس وکړو. بیا د هغې سره سره چې کله وفات شوه نو په هغه وفات په ټیم کې م الحمدلله زمونږ نه چې څونه کیدی شو د هغې د ګور کپن څه ناسه مونږ څه خپل څه امداد ورسره کړی دی. الحمدلله هغه په یو بھرپور طریقه باندې بیا مونږ یو ملګري ته بل ملګري بیا اپیل وکړو نو څلوېښتۍ کې م الحمدلله بیا مونږ دې ځای ته یو تیار دیګ یوړو هغه مونږ د هغه خور په دغه باندې چې کوم دی نو ختم وکړو. اوس مسله دا ده چې دا غریبه یوازې یوازې پاتې ده یوازې د دې ورور دی کمزور دی د هغه ځان ته بچي دي بس هغه باندې باس نه کوو. هر سړی په خپل کور باندې ښه پوهېږي او انتخابي کمزوري خو دغه یو خور ده دا پوخ عمر نه واده کړي دی ما مخکې ویلي خو کمزوري دي انتخابي او زمونږ کوشش دا دی چې انشاءالله دې ته څه روزګار روان کړو. نو په کور کې چې کم د منیارې یا د کپړو چې کوم حساب کتاب دی خو ډېر زیات غټې پیسې غواړي ډېر زیات غټې خرچې په هغې باندې راځي. خو دې ته مې اوس وایي چې یاره که چېرې مثال په طور ته مونږ د کریانې چې کوم دا سودا د معمولي ټکه پکه چې کوم چپس چنچور دی وغیره وغیره سامان دی که دغه ته روان کړو نو په هغې باندې دی اچه وکړو چې بالکل د دې هغه کورونه چې دی هغه ډېر زیات د کورونو منځ دی ډېره ګڼه محله ده درنه محله ده. نو انشاءالله تعالی کوشش خو مو دغه دی ستا څه خیال دی چې کوم دغه سودا چې ده دا به وچلولی شي. اول خو کوشش کوو کیدای شي که چېرې مثال په طور داسې الله پاک څوک مهربانه که چېرې کار ډېر شو ډېرې پیسې راغی یا ډېر چا ووایي چې یاره داسې ورته وکړې که نه نو بیا خو به د منیارې یا د بل ترتیب روان کړو. خو نن سبا سیسټم دا دی د منیارې یا د دغه نه د چې کوم د خوراک دا سامان دی د چپس چنچورو یا چې دغه کوم څیزونه دي نو دغه زیات چلیږي هغه به وچلولی شي کار به دې پرې روان شي که نه. کوم ستاسو سره خواسې ما لډیو کوټه شته که نه په هغې کې به یې وکړې او په پوهېدو خو بس په هغې باندې هر سړی پوهېږي دونه مسله پکې نه. دغه یو شاټ غونته کیلا یو ده دا ځان سره شیر کې محله سوډیروال کې زمونږ یو خور ده یو کمزورې او هغې ته مونږ کوشش کوو چې یاره د کور کې ورته د روزګار دا څه ذریعه څه بندوبست جوړ کړو انشاءالله چې یاره دې چې کم د دې دا کړمه ده کم تکلیف دی او یا چې دې باندې کم مصیبت دی دې ټیم کې یک یوازې دا بې سر و سامانه هېڅوک بس د دې داسې یو سیسټم دی داسې یو پوزیشن دی چې دې ټیم کې د دې هېڅوک هم نشته. نو کوشش به کوو انشاءالله که د نقدو مونږ بار بار یو خبره کوم ما ورته اوسم وایي که 2-3 زره یا 15 زره نقد یې زه دې له ورکړم نو په هغې باندې د دې کار نه کېږي 2-3 ورځې کار به پیو شي بیا به هغه خبره ختمه شي. او کوشش وکړئ داسې ملګري پکې شته چې هغې د روزګار چې کوم دی نو هغه خواهشمند دي چې هره چاته د روزګار روان کړی شي. نو که داسې څوک وي زموږ په دې پیج کې هغې باقاعده موږ سره رابطه وکړي انشاءالله کوشش به کوو چې دوی له د خپل وس مطابق چې کوم دی نو کور کې څه ناڅه سودا واچو. کور ته ځه دغه یو اواز دی بس دعا کوئ انشاءالله کیدی شي که الله پاک پې آمین آمین آمین. بس چې دا کم خلک را سره امداد کوي هغې خلکو ته هم دعا کوه او نور چې دی نو زما کوشش دغه دی انشاءالله بس زمونږ کوشش بس انشاءالله چې مونږ د سره الله پاک بار څه کوي ښه کوشش به کوم به زما دغه سود دی در باندې چې زه یم چې یاره څه ناڅه څه روزګار دله روان کړی شو نو زه په کور کې به بېغمه ښه په پرده کې ناست او خپل چې ټکه پکه څه سودا خرڅولي یا صحیح هغه به کې خو ښکلې مزېدارې پیسې به ځکه روټین کې دلته کې دا کم واړه دکانونه هم دي نو 500 روپو د ورځې خرڅ خامخا کېږي نو چې ستا پکې 200 روپۍ ګټه کېږي هغه هم تاله ډېر شي ده نور در باندې خدای بیماري نه راولي یا سم راولي نه انشاءالله مونږ چې ته تللي یو ښه بس ته زه دعا کوم انشاءالله زه به تاله په خپله سوال جواب در کوم که خیر انشاءالله زمونږ په دې ټولو مسلمانانو باندې اعتماد شته. ها دغه یو شاټ غونته کې لا یو ده دا مې تاسو سره شیر کا زمونږ سره د سوډیروالو محلې چې کوم زمونږ یو خور ده او دې مې رخصت که اوس زمونږ سره دلته په دغه سوډیروالو محله کې دي پاتې کېږي او دا انتخابي کمزور دي. نن سبا څو ځله ما ووایي چې که یو سړی وایي چې یاره ورونه خویندې دي نو د هر سړي ځان ته خپل بچي دي او کمزورۍ دي زیات تر څیزونه چې کوم دي نو ګراني ده او بیا دا خور یو داسې څیز دی چې بعضې ټیم کې دې ته مونږ خوله مې په دې بده ښکاري خو ډېر
خلک داسې شته چې موږ ورته داسې لږ په سپک نظر هم ګورو. نو انشاءالله تعالی زموږ د تنظیم او زما دغه میشن دغه دی چې انشاءالله په دې کې به موږ भरपूर کوشش کوو چې انشاءالله دغه خور په خپلو خپو باندې ودرو. دا د کلي کې چې کوم خلکو کله کله کورونو کې کارونه کوي، څوک ولا 2000 روپۍ میاشت ورکوي، څوک ولا 1000 روپۍ میاشت ورکوي. په 1000 او په 2000 روپۍ میاشت باندې چې دا کم کار کوي انشاءالله د هغې نه بېغمه کوو، هغې نه مو بېغمه کړی هم دی انشاءالله. نو کوشش وکړئ چې که داسې څوک وي چېرې هغې په دغه روزګار سکیم کې چې کوم دی دې سره زموږ سره امداد کول غواړي، انشاءالله کوشش به کوو چېرې دې ته د خپل وس مطابق چې کوم دی نو څه ناڅه په کور کې روان کړو. او د دې چې دا کومه کړمه ده، د دې چې دا کومه بدخالي ده، دا چې کوم یوازیوالي پند دی چې دا مخصوص نه کړي چېرې زه یوازې یم. نو انشاءالله چې کوم ملګري په دغه کې انټرسټ دی نو کوشش به کوئ چې انشاءالله په دغه کې را سره رابطه وکړئ او د خپل وس مطابق په انشاءالله دې ته یو کوشش کوو، یو اواز دی انشاءالله الله به ورته وجود ورکوي. که خیري که سبا شو که بله شو نو انشاءالله دې ته به د خپل وس مطابق د کریانې چې کومه سودا وي دغه د نعیم دی دکان دی شیرزاده جي صاحب دی هغې ته به یې بوځو او انشاءالله هم په دغه پرده کې په سکرین باندې راوستل زمونږ په دې وجه باندې نه کوو چې زنانه ده، صرف دومره هغه د دوو خبرو هغه اواز تاسو واورئ چې تاسو ته صرف پته ولګي. نور چې کوم خلک نږدو یا دغه محلې کوم خلک دی هغې ته پته را کنفرم دی. چنګیز خانه پوزیشن څنګه دی ته دې خوا راشه که نه کمزوري دي که نه؟ نو ستا څه وایي چې دا روزګار به ولښئ که نه؟ انشاءالله دا به ډېر ښه. زما خپل سوچ دا دی که نه چې هیک یوازې دا یو زنانه ده، هیک یوازې یو ده او هغه وایي چې بس دې ټایم کې خو وایي زموږ دا سوچ دی چې د الله نه بغیر مې بل څوک نشته ستاسو نه. نو چې زموږ دا پیج دی انشاءالله نو موږ به کوشش وکړو چې زموږ په دې خلکو کې داسې الله والا شته انشاءالله چې امید دره به کوم چې ډېر زر تر زره به دې ته موږ خوشخبري ورکوو که خیري او دغه چې کوم د دې هغه روزګار دی نو څه د لږو پیسو روزګار به انشاءالله ورته روانو به ورته کور کې د 15,000 روپو سودا به ورته واچو که خیري د دې هغه به دونه وي چې انشاءالله دا به پرې پوه هم شي او باقاعده به روان هم شي او دا چې کوم دا ټپه چال کوي بیا دا یا لار کې ګرځي او په دې سوچ باندې ګرځي چېرې څوک پسې راکړي یا چا کره خدمت کوي ځکه خېټه خو خوراک غواړي که نه کپړې په هزار شو انتخایي ډېر زیات په بدخالۍ کې انتخایي په بدخالۍ کې انتخایي. نو انشاءالله کوشش به کوو چېرې څه ناڅه ترتیب ول روان کړو که خیر نو امید دره به کوم چې الله به هم رضا وي او دوی به هم رضا شي. ملک صاحب وعلیکم سلام ورور څنګه حالات دي؟ ښه ټیک ټاک یې برابر دا مونږ سره زمونږ په دې کلي کې دلته د سوډیروالو محله کې یو زنانه ده او هغه انتخایي ډېر زیات فقیران دي. نو د هغې یو خور دی مخکو ټایم کې تقریبا 3-4-5 میاشتو شوه وفات شوې وه هغې ته مونږ علاج هم مسلسل جاري ساتلو بیا هغه وفات شوه نو په هغې کې هم ورسره مونږ خپل وس دسو کو. اوس دغه یو خور چې دا یې یوازې پاتې ده نو زمونږ کوشش دا دی چې یاره حسنین جاني وعلیکم سلام ورور څنګه راتی ښه ټیک ټاک یې کوشش مو دا دی چې انشاءالله دې ته د خپل وس مطابق څه ترتیب روان کو چېرې دا کم ټپه چال کوي په دې روډ باندې یا داسې کورونو کې چې کم د 2,000 یا د 3,000 روپو کم خدمت کوي ځکه هغه هم نن سبا خلک چې کم دی نو وروڼه چې کم دي د کاڼې شوي دي په 2,000 روپۍ یا په 3,000 روپۍ ټوله میاشت خدمت کول چې کم دی د یو کور ورسره جامې وینځل او یا اوړه غږل او یو څه بل څه ځایونه جارو کول یا واړه کلارول دا په 2-3,000 روپۍ باندې دا انتخایي ماته خو د کفر نه سیوا کار ښکاري ځکه په 2-3,000 روپۍ نن سبا د موبایل د پیکج هم نه کېږي. نو چې کومو خلکو سره څوک کارونه کوي نو هغې کوشش وکړي چې خپل د وس مطابق ورسره خپل د وس نه سیوا امدادونه هم کوي او دغه چې کوم دی نو چې په کور کې یو سړي ته داسې ټکه پکه څه ناڅه روزګار روان شي نو هم هغې به دغه کوي. ملک صاحب الله دې خوشحاله کړه ورور الله دې خوشحاله کړه. دغه یو ترتیب دی ټولو ملګرو له درخواست دی چې یاره پروګرام ځان سره شیر هم کې چې کوم ملګري آنلاین یې نو او داسې پکې خواهشمن کم کسان یې نو هغې باقاعده 0-310-99-58-652 زما د پیسې نمبر هم دی زما د وټساپ نمبر هم دی په دغې باندې باقاعده رابطه وکړئ انشاءالله کوشش کوو چې یاره د خپل وس مطابق دې غریبي ته څه ناڅه کار روان کړو. ډېره زیاته نامناسبه ده او ډیره زیاته بده خبره ځکه چې د کلي اوسیدونکي دي او د کلي خلک دي او که په سکرین باندې راولم نو چې که تاسو
د دې صرف د کپړو پیزار هغه حالات ته وګورئ نو وړه به مو دړو کې بیا د دې د شکل حالات ته چې د غریبۍ او د غربت ته هغه وجې هغه لکه سړی چې څنګه نارې تندې تېرې کړي او داسې په یو بد حال باندې نو انشاءالله زمونږ کوشش خدا د اسماعیل خان وعلیکم سلام ورور څنګه حال دی کوشش دا دی زمونږ چې یاره څه نه څه ترتیب ولې روان کړو انشاءالله نو دا په خپلو خپو به ودرېږي او نور د هر چا خپل نیت دی خپل حساب کتاب دی زمونږ خو خپل کوشش دغه دی چې یاره چې کومه کمزوري ده پې کومه بدخالي ده کم په تکلیف کې ژوند تېروي کومه ناکلاري ده نو چې انشاءالله تعالی دغه ورسره مونږ خپل د وس مطابق لاس امداد وکړو او دغه یو ترتیب ول روان کړو که خیر چېرې دوی په خپل کور کې په خپل ور در کې دننه ناست دی غریبه او ښه په پرده کې ناست دی او خپل د 2-3 روپو روزګاري او د هغې نه څه ناڅه پیسې ولم انشاءالله راځي نو دا د دې هغه ترتیب به پرې رواني لړم چنګیز خانه د ملګرو سره 2-3 خبرې په دې لار کومه او الله دې خوشحاله ساته دغه ساول ډېر بازار دی د بازار کې را سره دا غریبه میله وشوه نو دې را پسې سوال جواب وکړو چېرته ته راشه دا سلطان علي استاد دی او دې سلطان علي ته نن سویمه ده چې ما د واټر کولر دپاره دغه ویلي خو هغه شی تیار دی شکر دی کنې ډېر په موقع باندې مې ګیر کړو دغه زمونږ بازار دی او الحمدلله دلته مې دته مې د کولر دپاره د سټینډ ویلو دی وجې دا سټینډ تیار دی دا نظیر حاجي صاحب دی دا ورته وګورئ دی ښکلې ناست دی مزېدار ناصر خان وعلیکم سلام ورور څنګه حالات دي ښه ټیک ټاک یې دا وګوره دم ځان ووجلو ټول په سور نور باندې دی ناست دی په دغه کې زمونږ هغه شی تیار دی بهی ها ماشاءالله ماشاءالله سلطان علي استاد به منې ها لون دی دا وګوره څومره ښکلې وي پي سي راله بالکل فی سبیل الله کولر دپاره جوړ کړو دا قرآن محل مخې ته زمونږ په دې چوک کې قرآن محل مونږ یادو خو مونږ د ګوهر کاکا مخې ته په دې وجه باندې ایښي چې د هغې د راډکولو کار دی الله دې خوشحاله که بس الله دې اجر درکړي او زه به څه وایم نه لکه ټول دته مین ووایه چې الله پاک یې خوشحاله کړي ښه لړم استاد چې مونږ په یو کار کې نښتي یو هلکه یو دا دی ښه دم پکې کار وکړو الله دې خوشحاله کړي دغه کولر دپاره چې کوم یو سټینډ و هغه وله تیار شوي دی چې دی چا څه کې دا مو دلته په دې وجه ایښی دی ګوهر کاکا لون دی ته داسې شه لون دی پاسه چې مونږ وایو چې یاره هسې نه څوک یې پټ کړي دا کولر څوک پټ کړي یا دا شي څوک پټ کړي که نه دا به اوس ښه مزېدار شي خیال دی دا کولر دی او دا ولا ګوره هغه دا څونه قیمتي شی راته جوړ کړو خیراتي جوړ کړو یار بل یې راته ویلو چې خیراتي که نه زه دې به وچ شي بیا به دا سار کې دی ښه او ښکلې او دا پکې ګیلاس دپاره دی دی ښه نو دغه یو ترتیب دی نظام خانه الله دې خوشحاله ساته الله دې کامیاب کا دغه یو پیغام دی چې دغه خور دپاره به انشاءالله کوشش کوو چې کم ملګري م خواهشمند یې رابطه وکړئ په 0310 باندې انشاءالله دې ته کور کې څه د ضرورت مطابق چې کوم دی نو د کریانې څه سامان واچو دغه سوډیروالو محله کې چې کوم کړکۍ چم دی کومه کړکۍ چم هغه محله ده هغه ډېره زیاته درنه محله ده ډېره ګڼه محله ده ډېر ګڼ ګوڼ خلک دی پکې نو انشاءالله په هغې کې بیا د دې هغه سودا په کور کې هم خرڅېږي ځکه چې هغه ډېره ګڼه درنه محله ده او کوڅې دي تنګې تنګې کوڅې دي ډېر غټ خلک دی پکې نو چې ماشومانو ته پته ولګي چې یاره دې ځای کې د کور کې سودا ده بل دا یو وزرې ده هیڅ یوازې نو انشاءالله په هغې کې به هغه چې کوم د سودا کوم پوزیشن دی کوم سیستم دی شکیل خان الله دې خوشحاله ساته الله دې کامیاب کا الله دې قدردان کرور انشاءالله په هغې کې به کار کوو چېرې خیر بخیر اقبال خانه نو په هغې کې به کار کوو چې انشاءالله هغې ورته توله کړو دغه دوکان وله څه ناسه روان کړو چې انشاءالله دغه یو ترتیب وله برابر کړو نو امید در به کوم الله مو ټول خوشحاله آباد ساته د ماښام بانګ وایي د مونځ ټیم دی